حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کله چې الله تبارک وتعالی په یو علاقه باندې غصه شي د الله غصه راشي الله تبارک وتعالی اراده وکړي چې په دې علاقه باندې خپل عذاب راولي ځکه الله تبارک وتعالی وګوري چې په دې علاقه کې شرک موجود دی په دې علاقه کې بدکاری موجود ده په دې علاقه کې قتل و عارت موجود دی په دې علاقه کې د بل مسلمان عزت خرابول موجود دی د بل مسلمان غیبت موجود دی بل مسلمان ته نقصان رسول موجود دی هر گناه په دې علاقه کې موجود ده الله تبارک وتعالی وغواړي چې په دې علاقه باندې عذاب راولي الله غصه شي الله تبارک وتعالی خفه شي او حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی چې په دې علاقه یو نظر ورواچي په دې کې سم ماشومان وي هغه په دې وړو وړو شونډو باندې لګیا دي او د هغې په ژبو باندې دا الفاظ وي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم زما رب مهربانه هم دی زما رب رحم کوونکی هم دی الله تبارک وتعالی چې د ماشومانو ته وګوري د دوی د وړو وړو ژبو ته وګوري د دوی د وړو وړو شونډو ته وګوري چې په هغې باندې دا الفاظ دي زما رب رحمان دی زما رب رحیم دی حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی د دغې علاقې نه د 40 کالو پورې عذاب لري لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى أفضل الرسالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه به آخرين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما ټول د زړه په شوق سره درود شریف ووایئ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد رونو نن ستاسو په دې علاقه کې ستاسو په دې مسجد کې ډېرو ماشومانو د الله جل جلاله کلام سر ته رسولی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کم ماشوم چې د الله کلام سر ته ورسوي الله تبارک وتعالی د مور او پلار اعمال نامه په دغه ورځ باندې د ګناه نه پاکه کړي ووایئ الحمدلله نن کوم ماشومانو چې د الله کلام سر ته رسولی دی زه د هغه پلار ته وامه پلار مبارک شه مورې مبارک شه الله تبارک وتعالی نن ستا عمل نامه د ګناه نه پاکه کړه مخکې قدم لږ په احتیاط باندې ږده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کم ماشوم چې سپاره یا قرآن را واخلي او دې په دې وړو وړو شونډو باندې ووایي الحمدلله رب العالمین الله تبارک وتعالی څلورو تنو ته مغفرت نصیب کړي
یو دی ماشوم ته پخپله، یو د مور ته، یو د پلار ته، او یو د استاد محترم ته. مورې په کومه ورځ باندې چې ستا بچي قرآن راواغستو، پلاره په کومه ورځ باندې چې بچي قرآن راواغستو او په دې وړو وړو شونډې وي، الحمدلله الله تبارک وتعالی تا ته په دغې ورځ باندې مغفرت نصیب کړی دی. رونو دا نن چې موږ په سکون سره ژوند تېرو، په آرام سره ژوند تېرو، دا د دې ماشومانو برکت دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې الله تبارک وتعالی په یو علاقه باندې غوسه شي، د الله غوسه راشي، الله تبارک وتعالی اراده وکړي چې په دې علاقه باندې خپل عذاب راولي. ځکه الله تبارک وتعالی وګوري چې په دې علاقه کې شرک موجود دی، په دې علاقه کې بدکاری موجود ده، په دې علاقه کې قتل و عارت موجود دی، په دې علاقه کې د بل مسلمان عزت خرابول موجود دی، د بل مسلمان غیبت موجود دی، بل مسلمان ته نقصان رسول موجود دی. هر گناه په دې علاقه کې موجود ده. الله تبارک وتعالی وغواړي چې په دې علاقه باندې عذاب راولي، الله غصه شي، الله تبارک وتعالی خفه شي. او حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی چې په دې علاقه یو نظر ورواچي، په دې کې څه ماشومان وي، هغه په دې وړو وړو شونډو باندې لګیا دي او د هغې په ژبو باندې دا الفاظ وي: الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. زما رب مهربان هم دی، زما رب رحم کوونکی هم دی. الله تبارک وتعالی چې دې ماشومانو ته وګوري، د دوی دې وړو وړو ژبو ته وګوري، د دوی دې وړو وړو شونډو ته وګوري. دا نن چې موږ په سکون ژوند تېرو، په آرام ژوند تېرو، خپلې معاشرې ته وګوره که نه، کومه ګناه داسې ده چې زما په معاشره کې شته. په یو یو ګناه باندې الله تیر شوي قومونه هلاک کړي، هغه ټول ګناهونه زما په معاشره کې موجود دي. قوم د شعیب علیه السلام الله ځکه هلاک کړی چې په ناب طول کې به یې کمی کړو. قوم د نوح علیه السلام الله ځکه هلاک کړی چې شرک به یې کوو. قوم د لوط علیه السلام الله ځکه هلاک کړی چې په بدکارۍ کې مبتلا و. ووایه کوم ګناه دی چې هغه زما په معاشره کې شته دی، بیا موږ د الله د عذاب نه محفوظ یو. د هغې وجه دا ده چې د ماشومانو په شونډو باندې دا الفاظ دي: رب الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. زما رب مهربان دی، زما رب رحم کوونکی دی. دا نن چې موږ په سکون او په آرام ژوند تېرو، دا د دې ماشومانو په برکت سره چې په مدرسه کې ورته استاد لګیا دی. بچیو وایه بسم الله الرحمن الرحیم، بچیو وایه الحمد لله رب العالمین. الله دا د دې ماشومانو د دې مدرسو د دې جماعتونو برکت دی. ځکه الله تبارک وتعالی موږ د دې کلمې ویلو باوجود غوسه کوو. مونږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، او بیا هم د الله نافرمانۍ کوو. الله رانه خفه شي. دا مونږ چې په سکون او په آرام ژوند تېرو، دا د دې ماشومانو برکت دی. ای د صوابۍ خلکو، ای د ملک آباد خلکو، ملک آباد علاقه ده که نه دي؟ کو عزت حاصلول غواړئ، په سکون باندې ژوند حاصلول غواړئ، خپل بچي قرآن له ورکئ. الله تبارک وتعالی به په دنیا کې هم عزت درکړي او په آخرت کې به هم الله عزت درکړي.
دنیا کې هم الله عزت من کی. الله علما داسې ده د انسان دا قام نسب چې دا بل شی نشي بدلولی، کو دا بدري علم یې بدلوي. خپله علاقه کې وګورئ خلکو به ډېر مالونه ګټلي، خو چې تپوس دا موبایل یې لګېدلي، ما پکې یوه خبره کوله د خپلې علاقې، خو بهر علاقایي بیا خفه کېږي. صحیح خبره مې تر دې پورې کوله زموږ د علاقې یو سړی دی د نسب نه لږ کمزور دی، ډېر ښه انسان دی، ډېر زبردست انسان دی. الله والا ډېر بې درېغه مال ورکړی دی. تېره ورځو کې زموږ په ځای کېناست و، هسې خندلي که نه، وایي چې څوک هغه پلان کې هغه نسب رانه ړومبی یاد کېږي. زما مېلمه راغلی وي، هغه چې ما له راځي خو ما به پېژني که نه. زمونږ د کلي خلک ورته وایي څوک چې هغه پلان کې زه راته زما نسب یاد کړي که نه. نو دا نسب او دا په مال ګورې نه بدلېږي. د کلي خلک به بیا هم هغه زړه خبره کوي څوک هغه پلان کې داسې ده که داسې نه ده. کو قام نسب د انسان بدلېږي دا په علم سره بدلېږي. ښه په څه سره؟ د پلانکي مولي صاحب خوا ځم ښه جیجي، د پلانکي قاري صاحب خوا ځم جیجي بلکل زه به دې ورسوم. داسې ده که داسې نه ده؟ د جومات امام یې که نه، ما په یو جومات کې تقریبا 14 کاله سیوا راځي. 2013 نه امام یم، اوس پورې هم حساب پې کوئ. ټیک چې 2013 کې فراغت شوی هلته امام شوی بیا الله یمه. ای مشرانو د زما نوم هم نه ورځي. استاد صاحب رالي، استاد صاحب لاړې، موږ بولیریان مولي صاحب ته استاد صاحب وایو. ټیک شو. زمونږ د علاقې بعضې خلک ورته قاري صاحب وایي، بعضې ورته مولانا صاحب وایي. نو د جومات د امام نوم اکثر خلکو لا نه ورځي. یاره مولي صاحب څه نوم دی؟ ما ته څه پته ده، خو استاد صاحب دی نو مولي صاحب دی نو. مونږ په دې خوشحاله یو چې زمونږ دا نوم نالی. ښه مونږ پرې خوشحاله یو. دا زمونږ دا نوم چې تاسو نالی دا تاسو زمونږ عزت کوئ، ځکه د عزت د وجې نه ناخلی. اره پلانکي مولي صاحب د قام نسب نه څه دی؟ عالم دی که نه، حافظ دی. مولي صاحب دی، څوک نور قام نسب؟ خو دغه مولي صاحب دی که نه. قام نسب یې څوک نه یادوي. که قام نسب د انسان بدلېږي په هېڅ شي نه بدلېږي، په څه سره بدلېږي؟ په علم سره. او داسې د نبي علیه السلام په زمانه کې هم شوي دي. د نبي علیه السلام په زمانه کې یو سړی و د رنګه تک تور، قام او نسب خلکو به ورته ډېر سپک کتل، شکل یې نشته، نسب یې نشته، قام یې نشته، د بل ځای نه راغلی دی. د مکې مکرمې په کوڅو کې به روانو خلکو به پورې خندل، وی دا څوک روان دی؟ وی دا بلال حبشي تور غلام روان دی، دا د حبشو تور غلام روان دی. خلکو به پورې خندل. خو چې هغه بلال رضی الله تعالی راغی، قرآن د سینې سره ولګو او بیا به د مدینې منورې او د مکې مکرمې چې په کوڅو کې روان و، وی دا څوک روان دی؟ وی دا مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم روان دی، دا د نبي اسلام مؤذن روان دی. الله وی دا څوک روان دی؟ وی دا سردار د صحابه کرامو روان دی. صحابه کرامو سردار دی. د عمر رضی الله تعالی دور خلافت دی، د خپل صحابه کرامو سره ناست دی، خبرې اترې کوي. ناڅاپه یې وکتل چې بلال رضی الله تعالی په لاره کې راښکاره شو. خپلو ملګرو ته یې وویل وی ودرېږئ، ستاسو سردار بلال را روان دی، ستاسو سردار بلال را روان دی. پاسه یې ودرېږئ ورته. د بلال حبشي نه مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم چې جوړ کو، د بلال حبشي نه سردار د صحابه کرامو چې جوړ کو، دا څه شي جوړ کو؟ دا قرآن جوړ کو. د عمر د مکې مکرمې ګورنر یې مقرر کو. څه ورځې تېرې شوې،
ویزم چې د خپل ګورنر معلومات وکما خلک ترې رضا دی او کو خفه دی چې لاړو ګورنر یې روغوښتو تپوسونه یې ترې کول د پلانکۍ محکمې مشر دې څوک دی د پلانکۍ محکمې مشر دې څوک دی د پلانکۍ محکمې مشر دې څوک دی په آخر کې ورته وایي د مکې مکرمې د جنګلاتو وزیر دې څوک دی محکمه جنگلات امیر او وزیر دې څوک دی گورنر ورته جواب ورکو وی ابن ابزه غلام ابن ابزه غلام د عمر رضی الله تعالی دا رنگ مبارک سور شو د غصې نه غصه خو ورته ډېره ورتله وی تا ته چېرته آزاد سړی نه میلاوېدو چې هغه له دې دا عهده ورکړې وی د عهدې لایق خو آزاد سړی دی او تا په خلکو باندې یو غلام مشر کړی دا دې څه کړي دي هغه گورنر ورته جواب ورکو وی ای امیر المؤمنین ابن ابزه یقینا غلام دی خو حافظ قرآن دی یقینا غلام دی خو لوستونکی د قرآن دی ځکه مې د وزیر جنګلات جوړ کړی دی عمر رضی الله تعالی په ژړا شو وی زما محبوب څه رښتیا فرمایلي وو چې ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین الله په دې کتاب سره ډېر اوچت خلک د ابو لهب غونته کې نسبدار سړی د ابو لهب غونته کې حسندار سړی الله پې نیست او نابود کو د بلال حبشي غونته انسان د ابن ابزه غونته غلام الله اسمان ته اوچت کړی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين اے د ثوابي خلقو تاسو تواما کو عزت حاصلول غواړئ قرآن راوالی الله په دنیا کې هم اوچت کی د عمر رضی الله تعالی دور خلافت دی ډېر شي فوجونه او لښکرې دي ورسره په یو بیابان باندې ورغې په بیابان کې ودرېد او په سروجونو کې پرېوتو داسې ګیر چاپېره حیرانه ګوري دا خبره دې میره شوه چې ما پسې شاته لښکرې ولاړې دي په خپلو سوچونو کې تللی دی په خپلو فکرونو کې تللی دی شاته خلک چې غرمو تنور ته ډېر تنګ شو د شاتې نه پسې یو تن اواز وکړو وی ای امیر المؤمنین په کومو سوچونو کې تللی شاته ورپسې په لکاو خلک ولاړ دی د عربو ګرمي د تنګ شوې دی ته کومو فکرونو کې عمر رضی الله عنه چې داسې شاته وکتل په ژړا شو وی زه خو چې دې بیابان ته راورسېدم ما ته خپل زوړ وخت را یاد شو ما ته خو دا امیر شو چې ما پسې شاته لښکرې ولاړې دي ما ته خو خپل زوړ وخت را یاد شو نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته تشریف نه و راغلی د قرآن غونته رڼا الله دنیا ته نه و رالیږلي عمر دې میدان ته اوښان راشړلي وو نو ما له د اوښانو سرولو چل نه راته کله مې یو ځای ته شړل او کله مې بل ځای ته شړل وی ماښام مې وږي تږي اوښان کور ته واپس وشړل وی پلار مې چې اوښان ولیدل وی ما ته یې وی چې عمره تا له د اوښانو د سړېدو چل نه درځي ته به ما له کور ته نور د کومې خیر راوړې چې ته د اوښانو په سړېدو نه پوهېږې زه به ستا نه نور څه د خیر تمه وکړم وی نن هغې میدان ته چې زه راورسېدم ما ته هغه خپل زوړ وخت را یاد شو نن ما پسې شاته په لکاو لښکرې ولاړې دي او زه امیر المؤمنین یادېږم زه د مسلمانانو بادشاهي کوم ننو وی یا هغه عمرو چې د وخت په سړېدو نه پوهېدو یا هغه عمر دی چې د مسلمانانو بادشاهي کوي وی دا مقام او مرتبه ما له قرآن راکړه قرآن عزت حاصلول غواړئ قرآن راوالی الله به په دنیا کې هم عزت درکړي الله تبارک وتعالی به په آخرت کې هم عزت درکړي د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث مبارکه باندې چې رڼا ور واچوي زه نن هغې مور ته زه نن هغې پلار ته ډېره مبارکي ورکومه مورې پلاره خوشحاله شه څومره خوشحالي چې درنه کېږي دا کمه ده
پلارا څومره خوشحالي چې درنه کېږي دا کمه ده مورې څومره خوشحالي چې درنه کېږي دا کمه ده عائشہ بھی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ ویدہ نبی علیہ السلام خواتا ناستو ما نبی علیہ السلام را تو فرمائل چه عائشہ پا دنیا کے خلق پا مختلف سیزنو باندے پخر کئی سو کوئی قام نسب میں خدے سو کوئی مال تیرا سرا سو کوئی جائیداد تیرا سرا سو کوئی گاڑے بنگلہ تیرا سرا زنانوی سو کوئی جوڑی جامی میں ڈیری دی سو کوئی کالی فتری میں ڈیری دی ان لکل شیء شرفا یتباہون بھی ہر چا دا پارا دا بغر خبری سو پس پخر کی او سو پس پخر کی او سو پخر کی و عائشہ زما امتیان با پا مال پخر نکی زما امتیان با پا جائیداد پخر نکی زما امتیان با پا قام نسب پخر نکی زما امتیان با پا گاڑی پا بنگلہ پخر نکی ان بہاء امتی و شرفها القرآن زما امتیان چی پخر کی پا قرآن بے کئی زنن آبی مور تواما زنن آبی پلار تواما کم مور پلار لچی اللہ عالم بچے ورکڑے کم